السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یو ښه وي، طبیعت هم ښه دی، برابر وي. ملګرو زړه مې وپړسېدو په ایمان چې د یو نیم عالم دا خبرې واورم، د یو نیم ملا دا خبرې واورم، یا د یو نیم کس دا خبرې واورم. نو انتهایي زړه مې سم راوپړسېږي، زه یم چې څه وکړم. تر کومه پورې به موږ د دلاګانو دفاع کوو، د کومه پورې به موږ د دې یو دله چې کوم دی نو د هغو به مقابله کوو. د لاس وس خو نه رسي. د نبي علیه السلام فرمان دی چې کله تاسو یو غلط کار وینئ نو اول په لاس منې کوئ، که د لاس طاقت هم نه وي نو په ژبې منې کوئ، نو په زړه کې ورسره نفرت وساتئ. نو زما کوشش خو دا دی چې د خولې وینا وکړمه، او د لاس وس خو مې نشته دی چې په لاس باندې یو غلط کار منې کړم. زه به نن تاسو ته د یو عالم خبره وکړم، عالم نه بس بلکې ملا به ورته ووایي. ملا مو ویلو لایق نه دی زما په نیز باندې. اول زه تاسو ته د قرآن یو 2 آیاتو ترجمه کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولنۍ سپاره کې راځي ورکعوا مع الراکعین. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو ریکو وکړئ د ریکو کوونکو سره، مطلب دا دی چې د جمع سره مونځ کوئ. بل د اولنۍ سپارې په اخره کې راځي چې څوک دی لوی ظالم د هغه کس نه چې هغه د الله د جوماتونو نه منع کول کوي. صحیح ده. د آیات مطلب مې څه و، دا مې د څه لپاره ویلو، د دې باره کې به زه تاسو ته په دې ویډیو کې خبره کول غواړم. د ویډیو د اخره پورې وګورئ. ملګرو طارق جمیل چې کوم دی هغه فتوا ورکړې ده چې په جوماتونو کې منځونه مه کوئ. مطلب دا چې جوماتونو ته مه ځئ. منځونو څه خبره نه ده کړې، خو جوماتونو ته مه ځئ. حالانکې د الله فرمان دا دی چې څوک د الله د جوماتونو نه منع کول کوي د هغه نه غټ ظالم څوک دی. د الله فرمان دی چې هغه له به شرموونکی عذاب الله ورکوي. که ټیک د نن کرونا وایرس دی او که هر قسم مرداري د بیماري ده په مسلمانانو راغلی ده، خو د هغې علاج دا نه و چې ته د الله د جومات نه کس منې که. الله جوماتونه درې ځایونه دي. د الله په جومات کې چې شفا نه میلاوي نو ګوره بیماري پکې نشته. دا واورئ، کوم مسلمان سړي چې دا عقیده جوړه شي چې په جومات کې بیماري ده نو هغه به د ایمان نه خلاصېږي. دویم دا چې د لاس میله وهل چې کوم نو دا د نبي علیه السلام سنت و. د سنت په طریقه کې چې شفا نه وي نو مرض پکې نشته دی. راشه نن زه بازار ته تللی وم، ډاکټران چې کوم او کوم میډیکل سټور والا و هغو لاسو ته د چا خبره په رشته کې اچولې وي او لاس یې چا سره نه میلاوهو. ما دا یو کس سره پې لږ بحث هم وکړو. زما مطلب دا دی چې اول دا کرایه مولیان چې کوم دي دوی سپورټ وکړي د حکومت. د هغې نه بعد بیا هر سړي په خوله باندې دا وایي طارق جمیل هغه ویل او طارق جمیل هغه ویل. مخکې یو فلم راغلی و په هغې باندې طارق جمیل یو فتوا ورکړې وه چې دا فلم صحیح دی کتې شئ. نو طارق جمیل چې کوم دی زه د نورو علماو خبر نه کوم، خو طارق جمیل مولا دی نه، عالم دی نه. که چېرته دی عالم وي نو ده به د علم خبرې کولې، ده به داسې خبرې نه کولې چې یاره تاسو جومات ته مه ځئ. اول خو زما دا سوچ دی چې انشاءالله هغه به دا خبره نه وي کړې، خو که کړې نو انتهایي غلطه خبره یې کړې ده. داسې کول نه و پکار، داسې خبرې دی له سره نه وي پکار. څوک هم داسې خبرې کوي نو غټ منافق او بې ایمانه ترې نشته دی. د الله د جوماتونو نه خلک منې کوي. د الله بندګانو کعبه خو بنده شوه، په یو سازش او په بل سازش باندې کعبه بنده شوه. څوک وایي کار پکې سټارټ دی، څوک وایي صفایي پکې سټارټ دی، څوک وایي دا چل دی، څوک وایي هغه چل دی. والله الا که نور هېڅ څه چلي بس دغه د کافرانو سازش دی او بند یې کړه. هغه مکه کې چاته بیماري نه لګېده، هلته بس شفا میلاوېدله. نن ته وګوره هلته څه چل دی. او زما په نظر کې یوه بله خبره وه چې څه خبره وه سوچ ته مې اوس نه راځي. ما ویل چې لازماً به زه د هغې په باره کې دا خبره کوم. ملګرو زه بار بار دا خبره کوم چې د مسلمانانو سپورټ وکئ. کوم چې د کرایه کسان دي په کرایه باندې خرڅ شوي دي، رښتیا ما دا خبره کوله. کم یو پولیس، کم یو آرمي، کم یو کس چې په هغه ډیوټۍ باندې ولاړ دی چې هغه د جومات نه کس منې کوي، لوی ظالم ترې نشته، لوی مرتد ترې نشته.
که دې دا خبره کوي چې یاره مونږه قانون محافظ یو د قانون نه قانون د الله قانون دا نه دی الله قانون دا دی چې ته جومات ته لاړ شه کم کس چې د دې منې کول کوي د ده زه درته وایم چې د ده د نوکري حرامه کفر ته پې سړی نږدې کېږي چې څوک هم د الله د جوماتونو نه څوک منې کوي که هغه په هر سازش ولې نه دی پوه شوې څوک هم چې زما د خبرې خلاف کوي ثبوت سره خبره وکړي زه به بالکل دې خبرې نه واوړم صحیح ده مګر ته د الله د نبي فرمان ویلو د الله فرمان مې درته ویلو چې الله پاک په قرآن مجید کې دا فرمایلی دی چې څوک هم د الله د جوماتونو نه څوک منع کوي د ده نه غټ ظالم بل نشته صحیح ده نو ملګرو زما دا ویډیو هم څه بېکاره غوندېده چې سکرین صحیح نه راځي په ایمان چې لاړم زړه مې وچاوده مال چې دا څنګه داسې خبرې سټارټ دي انشاءالله بله ویډیو کې به بیا میلاویږو د الله په امان